سورہ مومن آیت نمبر 17 اوم رکوع سری رشتم سپارہ صفحہ نمبر 23 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله العظيم سورہ مومن آیت نمبر 17 اوم رکوع سری رشتم سپارہ صفحہ نمبر 23 کتا سلیات شی د دې ماقبل آیتونو کې ورځ د قیامت ذکر وو چې په هغه کې موږ دا خبره کړې و چې الله رب العزت په خپل आवाज وکړي چې پنن ورځ باندې بادشاہي د چا ده او جواب هم په خپل الله وکړي ویلي لله الواحد القهار الله په خپل आवाज وکړي سوال وکړي بادشاہي نن د چا ده اور جواب بمسو کو کیا اللہ بو کی اور دویم قول پکې داده چې فرشتہ به आवाज وکي لمن الملك اليوم پنن اورز باندې بادشاہي د چا ده نو دې کې به کم دي ټول مخلوقات به د دې خبره आवाज وکي لله الواحد القهار په پنن اورز باندې بادشاہي د چا ده د الله تعالی ده دا موږ قرآن دی اورز تقریبا منګل پرز دا درس موږ ویلو الله رب العزت پر انن آیتونه کې د ورځ د قیامت hebat ذکر کړي او د ورځ د قیامت انصاف ذکر کړي چې بادشاہي به هم د ورځ د قیامت د الله تعالی بوي خو ودانن داس ورځ بوي چې یو نفس چې زیروح دی کاغه انسان دی که حیوان دی که پیریان دی هر یو بنده تبا د خپل د عمل دلبا بدله ملاویږي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې یو بزی بچ کم دی بل بزا وهلی بوي خکر والا چيلي د بچ کم دی بغیر خکر والا چيلي بیوالی مثلا دغه رمان دی نبی الله رب العزت بچ کم دی به خکر چيلي تا د تبهم ورځ د قیامت خکر به ولور کی او وی الله رب العزت بددنه چې کم دی بل بدله به نه واخلي نو اوس چې کم دی وی په ذهن کې یو سوال راځي چې دا بدلی چې کم دی دا د انسان اغستل پکار دي دا حیوانات چې څومره دي دا خو غیر مکلف دي ته ویل کیږي چې دا د الله تعالی د احکاماتو پابند نه دي انسان او پیریان دا د الله تعالی د احکاماتو پابند دي وی د دې څه مطلب دی نو علماء د دې جواب ورکړي دي وی دا څه کوي دي چې د انسان ته کوم د دې خبره علم راشي چې ګوره غیر مکلف نه به هم ورځ د قیامت بدله اغستل کیږي نو مکلف نه به کوم د بطریق اولا بدله اغستل کیږي لکه حیوان زناور دی به هم بدله اخلي نو انسان به خامخا د خپل د ظلم او د خپل د ګناهونو بدله ود د خامخاسه کیږي دا ملاویږي نو دا الله تعالی به تور تمهید او به تور پوهه چې کم دی دا مثال ورکړي نو الله فرمایي چې نمبر 1 دا چې ورځ د قیامت په چا باندې به ظلم نه کیږي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم تعالی فرمایي وانذرهم یوم الازفه ورځ د قیامت ته الله رب العزت نوم اګدلې دی یوم الازفه ودا هغه ورځ ده چې دا ډېر نږدې راځي یوم الازفه هم قیامت ته ویل کېږي ما تاسو ته ورځ ویلو چې د قیامت ته کوم دی الله تعالی مختلف نمونه لیکلي دي القارعه او دغه شان دی یوم الطلاق د ملاقات ورځ او دلته الله فرمای یوم الازفه د قیامت د ورځ داسې چې دا ډېر نږدې راغله حالانکه قیامت ډیر لري دی دې څه مطلب دی نو علماء د دې جواب کړی دی وی چا باندې چې مرګ راغللو نو په دمانه قیامت راغللو قیامت به اوس کله راځي
دا 1000 کال پس راځي 2000 کال پس راځي 50000 کال پس راځي قیامت کې ډېر وخت دی خو نږدې د چا د پاره دی چا باندې چې بس مرګ راغلو چا باندې چې مرګ راغلو بس د باندې قیامت راغلو څنګه په قیامت راغلو د باندې مرګ راغلو د قیامت یو منظر دی او دینه پس چې کوم دی د قبر زندگی دا بل قیامت دی قبر کې چې کوم دی د نیک عمل دی نو قبر به تخوي کبد عمل وی قبر به چې کوم دی خطرناک وي دا یو بل قیامت دی یوم الازفه قیامت ډیر نږدې راغلو څه مطلب چې کوم یو سړي باندې مرګ راغلو او الله فرمایي لدل حناجر کاذبین حناجر چې دا قیامت دا چې کله راشي نو انسان به داسې معلومیږي چې دا زړه چې کم دی دا بالکل چې کم دی په خله باندې وروتلو نو دا چې کم دی د قیامت د هیبت طرف ته اشاره ده تاسو به کتلی وي کله انسان باندې یره راشي چې یره راشي دا زړه ډیر زیات درزيږي څوک ته موږ کې څه چلې یره وی بالکل دا زړه می سم روزي نو دا زړه را وتل کنایه د سن ده دا د یری نه ده دا د خوف نه ده چې کله قیامت راشي انسان به داسې محسوسي چې بالکل د زړه چې کم دی د په خله باندې روزي او مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع الله فرمایي چې د قیامت به داسې hebat بوي چې په دنیا کې د انسان کم دوستان دي دا دوستان په قیامت کې به د انسان بیا په کار ناراضي او دا شان د په قیامت کې چې څومره کافران دي د هغه شفاعت به قبليږي نه او البته د مسلمان شفاعت د مسلمان لپاره به قبليږي با د حضور علیه السلام شفاعت دا به د خپل د امت د مسلمان لپاره سکیږي با دا به قبليږي په دې کې د قیامت هغه ذکر دی اليوم تجزا كل نفس فنن اورز بدل ورکول شي هر یو نفس ته بما کسبت هغه څه چې د کړی دي لا ظلم اليوم نشته د هیڅ ظلم پنن اورز باندې ان الله سريع الحساب بشک الله دې زل حساب اغستون کې دي وان نذيرهم او نبی صلی الله علیه وسلم ته دی او یروا یوم الازفه دورز د نږدې راتلونکي نه اذل قلوب هر کله چې بزړونه لدل حناجر ترخلی رای بشي کاظمین د غم په وجه مال الظالمین من حمیم نبوی د ظالمانو د پاره من حمیم سوق دوست ولا شفیع او نسوق سفارشی یطاع د خبره به ومنل شي يعلم خائنة الاعين او الله رب العزت ويګدي په خیانت دسترګو وما تخفي الصدور او په هغه څه چې پټوي دوی په سينو کې والله يقضي بالحق والله رب العزت به فیصله کوي په انصاف سره والذين يدعون من دونه او هغه چې دوی بلی د الله رب العزت نما سوا لا يقضون بشيء بفیصله نشي کولای د هیڅ شي ان الله بشک الله رب العزت والسميع ډیر زیات اوریدونکو دی البصير اوریدونکو دی واخر دعوانا الحمدلله